یقینا ډېر د افسوس مقام دی چې نن دلته هغه ماشومان بچي چې هغه په کار و چې سکول کې ناست وای یا مزدګرای دی د کیل په میدان کې وای نن د مونږ اهل سنت قوم دا ماشومان بچي او دا واړې جلکې په دې مجبوري دي چې د پېښور پریس کلب مخ ته ناست دي د دې بنیادي وجه د ریاست غلطې فیصلې دي که چیرې ما ریاست نه سوال دا دی چې 12 اکتوبر باندې چې کومه واقعه په کونج علیزیو کې وشوه اور بیا د و کور نه و جنازې وځي اور مونږ اهل سنت هغه جنازې پړاو کړې اور په خاموش خولې باندې مونږ کورونو ته لاړو یوه نیمه میاشت د انتظار مونږ وکړو چې اهل سنت به د زینبیون دهشتګردو او د کومو خلکو دا کاروایي کړې دی د دغې روکتام به وکړي ریاست حکومت ته د هغې روکتام ونه کړو هغې په نتیجې کې اغنباد څو کومې واقعات کې دی اهل سنت دی یا وتزای قوم دی د ټولو واقعاتو هغو مذمت کړی دی خو بنیادي جړ چې کومه دی هغه 12 اکتوبر نه ولګېده اور په بګن باندې کوم یلغار وشو تقریبا 6000 افراد راغلو د تا چک پوسټونه دي په 100 چک پوسټونه دي د تا په لارې کې د تا کیلي دي هلته کې په کومې طریقې راغلو نن د بګن کورونه ړانګ دي نن د هغو زنانه په کیمپونو کې وخت تېروي اور حکومت اوس بجای دي چې د زینبیون دهشتګردو او د هغو خلکو روکتام وکړي چې چاته بیروني فنډینګ کیږي چا سره بیروني اسلحې دي څوک په بیروني ایجنډې باندې روان دي تاسو راشئ کورمې ته زه درته ښیم د ما په کور کې به د قائد اعظم تصویر میلاویږي د ما په ګلې کې به د علامه اقبال تصویر میلاویږي د ما په ګلې کې به تاته د پاکستان تصویر میلاویږي د پاکستان جنډه میلاویږي لاړ شه پر چنار ته هلته به تاته د ایراني لیډرانو تصویران میلاویږي هلته کې به تاته د پاکستان پرچم سیزولی میلاویږي او د دهشتګردو پرچم څه کوم دی هغه به په کور باندې ولاړ وي دا څومره ناانصافي دی دا څومره ظلم دی زه هات جوړ کې حکومت ته سوال کوم په دغو پالیسیو باندې امن نشي راتللی نن کومه پالیسي تا اختیار کړې دی چې د وتزي قوم د سکول طالبان د سکول ماشومان سټوډنټان تا روډ ته راوبسلو په دغې پالیسي باندې او په دغو ګرفتاریانو باندې مسله نه حل کیږي بلکې دینه تحریکونه جوړیږي بلکې دینه انقلابات رسی اوس هم وخت شته مونږ تیار یو مونږ پر امنه قوم یو چې ټولې معاملات د پر امنه حل کړی شي اور د اهل سنت 15 ګزارې اپریشن شوی دی هیڅکله مونږ ته دا منظوره نه دی چې بیا د په اهل سنت باندې اپریشن وشي کوم پریشر دی په لوور قوم باندې او چات بګن مندوري پړاو څه پړاو دا پریشر د لرې کړی شي خلک د خپل روزګار ته پرېږدولی شي او خلکو ته د امن ویر کړی شي او فلفور د پراچنار د زینبیون دهشتګردو اپریشن وشي